بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 60. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازي. کله چې حقیقی معنی خستل د لفظ نه متعذری مجبوری ده مجازی معنی واخلو ضرورت به مجازی معنی ته کیږي. دې قاعده بل تعبیر قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة. بل تعبير إذا تعذر صرفه إلى الحقيقة فيصرف إلى المجاز تصحيحا للكلام. مناسب دين مخي كما مادت رشوه وإعمال الكلام أولى من إهماله. دا قاعدة دا غي فرع دا ذکا غي کی ویلیو چې کلام به د لغوی نه بچکو عمل به ورله ورکو، مهمل کیدلو نه به بچکو عمل به ورکو. نو دلتم د عمل یو صورت بیانې ناول خدا دې چې حقیقی معنی باخلو دا کلام تعمل ورکول دي. کاغه ناخستل شول لغوی نه به بچو مجازی بتیلو نرسي بخبره دا غي فرع شولا چې کلام د مهمل کېدو نه بچ کېدو د پاره مجازی معنی بالو که حقیقی ناخستل شولا خو چې کلام تعمل ملاو شي. تعذرت خپل معنی دا مشکل کېدل او خپل اصطلاحي معنی کمنو منګ واخلو چې کله حقیقی معنی عمل نه کیږي بس تای حقیقی معنی متعذر شول. به دا تعذر چې د دې مختلف صورتونه دي بلکې د سی وایو حقیقی معنی متعذر کېدل مختلف اسباب دي. یو تعذر حقیقی دی بل دې دو صورتونه دي. کله دا شي چې حقیقی معنی بالکل ممتنع یخستل د سره شینا. دغه مثال یو سړی وصیت وکي چې زما مال زما بچو ته دی ملاوي شانن کې بچی نه دلته به مجازي معنی لو کنه نو سوته به ول ورکو. کستا سو ذهن کې منګه دا مثال امر لویل یو سړی دا هغه همومره غلام دغه ته اشاره کوي دا زما زوی دی. دلته حقیقی معنی خستل بالکل ممکن نه دي. مجازی معنی به اخلو زیمی دی معنی دا آزاد دی ځکه هور سره زوی سره ازادي چې حریت دا لازم وي. ذکر د ملزوم مراد ترنه لازم. دویم نمبر حقیقی تعذر. دویم مثال چې حقیقی معنی خستل ممکن وي خودم راده چې مشقت پکې لکه یو سره وي قسم دې دیونه نه خوراک نکوم نو د حقیقی معنی دا غي غتنا څنګه خړللی اگر چې ممکن دي خو مشقت ده پکې. دې صورت کې مخکې موږ مسله کړې و مجازي معنی باخلو کمی میوي چې دی هغه به مراد وی ذکر د کل مراد تر نجز مجازي مرسل چو بسلاقي دي دم پکې ودا یا ته قیمت مراد ده مثل ذکر دی یو شی مراد تر مثل اخي سلام مجازي مرسل له چې کلمې و پکې نوي نو دا تعذر حقیقي شو. منګ ویل حقیقی معنی متعذر کېدل غن اسباب دي. یو پکې تعذر حقیقی. دویم نمبر پکې تعذر عرفي دي چې عرف کې خلکو دا معنی پریخي لکه دا مثالم بار بار ذکر کړی یو سره وی قسم دې د فلانکی وکور کې با قدم نقدمه نو مقصود ترنه مجازي معنی دخول ذکر دا سبب قدم کې خود له مراد ترنه و سبب دخول مجازي مرسل په 24 سلاقو کې دام د مجازي معنی شو. کله کله تعذر شرعي شریعت حقیقی معنی دا منکړي اگر چې حقیقی معنی عمل کول ممکنم وي عرف کې خلکو پریخي هم نه وي خودم رده چې شریعت اجازه نه ورکي. لکه دې مثال منګ ویلې د وکالت بالخصومت. وکالت بالخصومت خدا دې چې الک وکیله تبس دلانو سلم په غونډي به ودرېږي هیڅ بم نه مانی. حالان کې مونږ وایو کداغه شان شي به خلانجه نه خلاصيږي. حالان کې قران کې ته من راغلي ولا تنازعوا جګړو نه من راغلي نو به جګړې جوړي نه بخلاصيږي. نو مونږ داسې وایو چې دلته ذکر د وکالت بالخصومت د جز او مراد ترنه کل مطلق جواب. مطلق جواب کې لام دی دا وکالت بالخصومت حقیقی معنی ده او مطلق جواب کې نام هم ده. ذکر د جز صرف دلا وکالت بالخصومت او مراد ترنه
کل مطلق جواب کچری وته معلومه شول وکیل ته چې به دغه مدعي په حق دی نو نعم عمر سره کولی شي چې او ستا به حق پورې دی تاسو به دې پوه شولې ول تعذر عقلی دا څلورم نمبر شو چې عقل ممکن نه غني لکه یو سره چې دغه څه وارث نشته او د خپل ځان نزيد عمر والا سړي په باره کې وایي دا زما زوی دی زما وارث دی نه د دې حقیقي معنی عمل عقلی ممکن نه دی به څنګه زوی جوړه دا غستان هم عمر یا سن عمر کې زیات دی نو مجازي معنی به مراد وي مجازي معنی کوم ده وصیت د ته وصیت کوم څلور پنځم نمبر تعذر قصدی دی چې قصد سړی له اعتبار ورکو دی به ان شاء الله بل تعبیر سره به وایو لکه یو سړی بل ته وایي چې دا کور تعالی ز په 1000 روپۍ باندې یو میاشت لپاره عاریت معنی در کوم په 1000 روپۍ باندې یو میاشت لپاره عاریت معنی در کوم نو عاریت معنی به 1000 روپۍ وي دلته مقصود د متکلم هغه اجاره ده دې د وجه نه مقصود ته قتل کیږي حقیقي معنی پرې خودل شول تاسو پوهیږئ البته یاد ساتئ هر وخت کې د متکلم مقصود ته قتل او ظاهري معنی پرې خودل دا معتبر نه دیانتن ول اعتبار ورکول کیږي او قضاءن ول نه ورکول کیږي شپږم نمبر تعذر کلامی چې کلام کې سیاق سباق کې تقرینه موجوده چې موږ تداخی چې به دلته حقیقي معنی نه د مراد یو سړی بل ته وایي چې تر سړي بچي زما په مال کې تصرف وکړه کنه ځه دلته ظاهري معنی دا چې وکیل کو زما په مال کې تصرف وکړه خو د مخکې سیاق سباق ته وګورئ چې تر سړي بچي ته وکړه یا د نر بچي ته وکړه معلومیږي تهدید دی توکیل نه دی منکې تاسو وایئ شولې منګه حسامی کې عمداز مثالونه ټول په یو بل تعبیر باندې ویلي چې ته پلندو باندې ویل مثالونه عمداز صورتونه دی ما هلته حسامی کې وایي قد تترك الحقيقه الحقيقه تترك في 5 مواضيع څنګه دا قشن نو په بنځو زینو کې حقيقي معنی پر خودل کیږي ثم الجمله ما تترك به الحقيقه 5 مجموعه چې حقيقي معنی کې پر خودل کیږي څو دي پنځه کم قد تترك بدلاله محل الكلام دا وسم چې کوم مثال ویلو محل کلام نه بلکې هغه مخ کې مثال دا می وارث ته الته مثال ورکړی د نبی علی السلام حدیث ته انما الاعمال بالنیات اعمال بنیت کیږي حالانکه من ګڼ اعمال کو نیتم نه نو معلومیږي حقیقي معنی د مراد مجازي د مضاف پکې بټ د حذف دا د مجازي مرسل د علاقونه ده ثواب الاعمال وغيرها وبدلاله العاده عادت مثال مخ کې تیر شو قدم بنقدم او به وبدلاله معنى يرجع الى المتكلم د یو معنی د وجنه چې غیر رجع متکلم ته کیږي لکه دا وسم چې ویلو کړي سړي بچي الته دغه مثال ورکړی دی لکه الله په قران کې فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا دا الله پاک حکیم ذات دی حکیم ذات چاته د کفر اختیار نه ور کوي نو یو معنا چې حکیم ذات دی متکلم الله پاک کې پرته معلومیږي چې اختیار نه دی مراد بلکې تهدید دی نه رسي او سیاق او سباق د بار مسل ششي کې هم دا مثال ذکر کړل لکه ورپسې وګوره ان اعتدنا للظالمين نارا وبدلاله اللفظ في نفسه لك ماي بنا خرما وخبنا خرما ماي ته نه دي شامل داسې ده کنه دا قسم کړی وي مخکې تفریعات دي څه دي نو بس تفریعات هم تیر شو کنه هر یو مثال سره مخکې راځي چې قاعده نمبر 61 ماده نمبر 61 اذا تعذر اعمال الكلام يهمل کله چې عمل ورکول کلام ته متعذر شي نه حقيقي معنی عمل کېدلی شي او نه مجازي معنی بس مجبوری ده يهمل کلام به مهمل بریدونو صفایده به ناقص بل تعبیر اذا لم يمكن اعمال الكلام اهمل بل تعبیر اذا اختل اللفظ اهمل
مفهوم د قاعده واضح دی حقیقی معنی باخلو کني مجازي معنی باخلو دا معنی اخستل کلام لا عمل ورکول لیکنه دواړه نه کېدل بس به مجبوری ده کلام با لغو کیږي محمل کیږي به اذا تعذر د تعذر صورتونه چې د مخکې ماده کې هغه بیان شو اجمالا یو اوري تعذر حسی د پاره لګ مثالونه بیانو یو سړی بل معنی داوا وکي د زما لاس کټ کړی دی حالانکه لاس شته دی نو هیڅ دا وی چې دا سړی دروغ وي دا داوا دا کلام چې لاس کټ کړی لغوه اذا تعذر اعمال الكلام يحمل شو بل مثال یو خاون د دخول داوا وکي ما کدي سره دخول کړی دی حالانکه خاون مجبوب وشیم نه نو د اوسه دخول لڅن کړی دی چې شادیم نشته نو حس تقاضا دا کوي چې وای عمل ورکول کلام لره دا متعذر دي نو يحملو همدغه شان بل مثال او دې ته موږ ظاهري حال سړي تکذیب کوي دا مرتبه ویل شو کله وسه تیر شو بل مثال واقع متولي د وقف یا وسی د ماشوم د باره چي دي یتیم هغه د ډیر مال داوا وکي چې مال لګولې او ظاهره کې دا غي صورت نشته به تا دا کروڑ روپۍ بچ لګولې نه هیڅ د دې داوی نه انکار کوي تکذیب کوي د ظاهري حال تکذیب کوي د بس یو هملو دا داوی کلام دې دا کلام به محمل وي اعتبار بنو ورکو هغه شندا مثال ویل شي وسړی خپل عمر کس یا د ځان نزیت عمر والا مبارک وي چې د ازمازوی دي نزوی جوړېدل شي بس یو هملو بینو همدغه شان یو بیخي ورکوټه ماشوم دی زویر عمر دی وای چې زه بالغ شوی ما هیڅ تقاضا ده کې چې لکه د اوسه دونه وخت کې سړی نه بالغیږي اسی کې انتشار کیږي ماشومان کیږي با هغه د شهوت انتشار نه هغه هر شي کې د بدن هر عضو له تلا سره ولاږي کې حرکت راځي بس دا د الله پاک یو فطرتي قانون دی څه بکه دغه زو دغه شینو له کلا سره وړي غم کلکیږي سړی کې خپل دغه صدیان ول الله سره وړي هغه سرونه کلکیږي دا قانون د کم زله سترګې لوره ولا غوګ لوره ولا پوز لوره ولا حرکت پکې راځي به دا خدای د حیات دلیل لې چې هغه ژوندې د زکه څه محسوسه حرکت پکې راځي نو د ماشوم دغه شی کې چې انتشار کوي د دغه لوبه ده دا د بلوغ ولا نه ده پوهش کنه د سیم نه دی لکه چې تعذر شرعي دا مخکې تیر شوی د دې لپاره مثال دی لکه یو سړی داوا وکي چې زما خور له زما عمر رئیس میراث کې ورکړل شي به خور ته خود ورور په مقابله کې نسب ملاويږي او دا شریعت د دې اجازه نه ورکوي چې د شریعت وایي چې دا کلام لغوه دی تعذر لفظي لکه یو سړی تعذر لفظي صورت بدای شي لفظ مشترک استعمال شي وي معنی خصلو کې څه ترجیح نه موجوده قرینه نه موجوده لکه یو سړی وایي چې پلان کې زره پلان کې کفیل شوم نو کفالت بالمال که کفالت بالنفس د دې وضاحت ونه کی حالانکه دا کفالت د لفظ مشترک دی نو که قرینه دی ونه موجوده په دې صورت کې کفالت لغوي هغه زما پیسې زما مولا تور کې نو مولا لفظ مشترک دی متق او معتق کې کوم یو ته به ورکی البته په معتق او معتق المعتق کې به حقیقت او مجاز دی معتق کې حقیقت دی او معتق المعتق کې مجاز دی هذه قاعده تفریعات هم مثالونه کې تیر شو کنه دا وسم جوړ قاعده نمبر 2 شپه ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ولی بعضی اشیاء داسې دي چې هغه تجزین قبلین او هغه کې بعضی ذکر کول داسې دي لکه کل ذکر کول د کل حکم با بعضی معنی لګي یعنی کل چې ذکر کې کم حکم لګي که بعضی د ذکر کو همدغه حکم به لګي لکه آسان مثال به وو یو سره خزی ته وي ته په ما معنی د طلاق لسمه ایسه طلاقي طلاق تجزین قبلی دې کې لسمه ایسه ذکر کول پنځمه ذکر کول شپږمه ذکر کول دویمه ذکر کول
دا د سیده لکه پورا طلاق چې ذکر کو نو حکم به د پورا طلاق لګي نو پورا طلاق کې طلاق واقع کیږي نو دې کې هم واقع کیږي ذکر بعض ما ذکر د بعضی هغه شایع حصے چې تجزی نه قبلې ک ذکر کله د دې بل تعبیر ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله او بل تعبیر ما لا يقبل التبعيد ما لا يقبل التبعيد هغه شی چې تبعیض نه قبلې فاختيار بعضه كاختيار كله بل تعبیر ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله علك الفاظ وضاحت ما لا يتجزأ معنی د ټوکړي کېدل یوشي ګڼ اجزا جوړول دلته هم دغه معنا ده چې یوشي اجزا نه جوړيږي نو يتجزأ معنا د اجزا ولا يتجزأ معنا چې اجزا نه جوړيږي به چې کوم اشیاء تجزیه او تقسیم نه قبلې توجه جي دا دوه قسم دي بعضی اشیاء غدي چې عقلا تجزیه نه قبلې لکه شفعاء ځنی مشفقو منی منکم دا د شی د تجزیه نه قبلې قصاص نیم بدني معاف کوم او نیم ولا وجنم نه قبلې نکاح نیم نکاح کوم او نیم نه کوم طلاق نیم واقع کوم نیم نه واقع کوم کفالت بالنفس د نیم بدن کوم نیم نه کوم مثلا وصیت د دغه غوا د وصیت د نیم بدن د بار زید لکوم او نیم لنه کوم اسی مثال وېما تاسو ویږي د زید نیم بدن می ولی جوړ کو وکیل جوړ کو نیم نه جوړوم نو دا داسې اشیاء دي چې دا عقلا تجزیه او تقسیم نه قبلې او دویم دا چې تجزیه او تقسیم عقلا قبلې خو شریعت ول اعتبار نه دی ور کړي ولې نه دی ور کړي ځکه هغه کې نور ته ضرر وي لکه مبیا خرڅه او بایو مشتری وي نیم واخلی او نیم بریدي او داسې شی چې نیم اخیستلو نیم پرې خودلو کې بای ته ضرر وي یا بای نیم خرڅي او رستوي نیم نه در کوم دي کې مشتری ته ضرري نو اگر چې تجزی تقسیم قبلی خو شریعت دی له اعتبار نه دی ور کړی ولی د ته تفریق صفقه ویلې کیږي ذهن کې وي چې بای مشتری ته وکي ضرر ربال حل کم شی اشیاء چې تجزی نه قبلی یو هغه چې عقلنی نه قبلی دوماغه چې عقلنی قبلی شریعت هغه له اعتبار نه ور کړی وجه دای چې هغه کې بلتا ضرر وي الضرر یزال خبر ویګو کنه مفهوم د قاعده دا هم هغه قاعده فرع نه ده چې اعمال الكلام اولا من اهماله نو چې کله کلام پوره نه ذکر کېدل او موږ مهمل پریدو نو د دې نه بهتر دا د عمل دی ورکو نعمل طریقه دا چې بس کوم شی تجزیه نه قبلې کول ول عمل به ورکونو برحال حقیقی معنی بالو مجازی بالو بعض لفظی ذکر کول کول ول حکم ورکو البته د کی د یو قید ضرورت دی شیخ احمد الزرقا لګولې دی او تاسو ته بخان اندازم ولګي علا وجه الشيوخ قید به وی لګو مطلقاً دا څنګه د ذکر د بعض لا يتجزا چی دا ذکر د کلی دا څه مطلقاً نه ده تاسو ته برایات چې موږ قدرت کې ویلو هدايه کې دي چې وسړې بعض ذکر کې د دې درې صورتونه دي یو باز داسي چې هغه جزء شایع عملی کا هغه جزء شایع یادی کې ته قدرت د تمخه ته قدرت کې ته خلق صبر وکا جزء شایع وی نسب ربع کل نغی کې ذکر د باز ذکر د کلی نسب قضا طلاق ربع طلاق کې ویلو کنه او لسمه حصہ طلاق وغیرہ نه دا باز شایع حصہ ده او کم چې شایع جز نه نه بیغي دو صورتونه دغه جز د کل بدن نه تعبیر کوي کني کوي د کل نه تعبیر کوي کنه بدن موایي کله کل نه تعبیر کوي بهم د قاعده بګي چلی او که جز شایع نه و د کل نه تعبیر مورف کنه کولو به وب کې د قاعده نه چلی کی تاسو خبره پوه شولې نه دسی بشي ذکر بعض ما ذکر د بعضی جزء شایع یا غیر جزء شایع چې د کل نه تعبیر عرف کې کوي کا ذکر کله اوس پسې شي ونه رسیدلې د قاعده لپاره دلیل د عرب اسلوب د غشاندی کنه عرب داسې کوي قران کې استعمال شوی ذکر د بازو کې کول مراد کوي نام د مجاز مرسلی ولا قد درقبی ذکرو کې قران کې زی بځای راځي مراد نه کل بدن د غلام وی فتحرير رقبه لك تفریعات ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
یو سړی وایي چې ما بعضې حصه کې شفیع وایي بعضې حصه کې مې شبه پرېښودله داسې شو لکه کل شبې چې پرېښودله ذکر بعض ما لا یتجزا که ذکر کله. یو سړي د یوې ښځې د نیمې حصې سره نکاح وکړله د نوم د لاندې ورسره نکاح کومه بره د پټ ساتي دغه لاندې ځای کې به خپله کاروایي کوو برمه به نور پسې نه ویم منځ کې خو فاصله راغله که نه بس مخکې کلام کټ شو کوزه و را کوزه و برمه خو مې مخکې ویلې وه دا محسن ته ویم نو مولوي صاحب د بعضې علماو رایې دا دی چې بس نکاح وشوله ځکه د نیمه ښځه د تقسیم خو نه قبلوي داسې شوه لکه کل ښځه نکاح په اعتبار سره تقسیم نه قبلوي نیمې ښځې سره نکاح وایي د کل ښځې سره اگر چې بعضې علما وایي احتیاط دا دی دا نکاح دې ونه شي. درېیمه قصاص مسله ده یو قاتل دی د مقتول ورثې نیم بدن کې معاف کی بس کل کې معاف شو دغه شان د مهر مقدار اقل نصاب چې شریعت مقرر کړی 10 درهمه نو که خاوند یې په 15 درهمو باندې نکاح وکړي یا د هغې په قیمت په 4 یې وکړي 6 وکړي 9 یې وکړي دا ذکر د نصاب د بعض دی دا به داسې لکه ذکر د کل نو مهر مثل نه واجبېږي هدایي کې مسله د 10 ته به ورسېږو نه رسوي پې ته به که اوس بلکل مهر نه ذکر شوی بیا خو مهر مثلي خو که د 10 نه کم ذکر شوی مهر مثل نه وي دا داسې لکه چې نصاب پوره 10 ذکر کړي ذکر بعض ما لا یتجزا که ذکر کلي. البته د دې مسلې نه څه مستثنیات دي اول باغی کی مثال یو سړی دی مدیون دی بل کس هغه نه کفیل جوړ شي او هغه ته ووایي ښه چې زما نیم بدن زما ثلث بدن دا به ستا دپاره کفیل شي نو دلته کفاله نه منعقد کېږي حالانکې کفاله تجزي نه قبلوي نو پکار دا دی چې ذکر د بعضې ما لا یتجزا که ذکر کله وی که نه دلته کفالت نه ټیکېږي. د دې دپاره بل مثال یو سړی ښځې ته ووایي که چېرې ته ځان له طلاق ورکې وري که اختیار د طلاق یې ورکو ښځه وایي ما ته نیم طلاق نه واقع کېږي قاعدې موافق ذکر بعد ما لا یتجزا که ذکر کله پکارو خو تاسو ته به وجم ذهن ته راغلي اصل کې ښځې له اختیار ورکړی دی او کوم اختیار یې ورکړی ښځې هغه کرامد نه کو که نه خو د کل طلاق ورکړی مخالفت شو. البته کله کله داسې مولوي صاحب چې د بعضې حصې حکم چې کل حصه باندې کوم حکم لګي د هغې نه هم زیات وي د بعضې حصې حکم د کل نه هم زیات وي دا مسلې مخکې مونږ ویلي دي قدرۍ کې لکه یو سړي د چا ختنه کوله حشفه یې کټ کړله پوره دیت دی او که مړ شو نو نیم دیت دی ته څه وګوره که کل بدن ختم شو نیم دیت دی او که صرف حشفه کټ شو نو روغ نو بیا پوره دیت دی او که ستاسو ذهن کې یو سړي د چا 2 ګوتې کټ کړلې ځان له ځان له یې به حسابېږي پوهېږئ که نه بې او که چېرې ټول لاس یې کټ کړو نو یو یې به حسابېږي 5 ګوتې پکې کټ شولې نو د کل حکم نه د جز حکم زیات شو. مخکې راځي جي المطلق یجری علی اطلاقه قاعده نمبر 63 المطلق یجری علی اطلاقه ما لم يقم دلیل التقیید نصا او دلالتا مطلق چره دا په خپل اطلاق معنی جاری کیږي ما لم يقم دلیل التقیید ترڅو چې د قید دلیل نه قائم شوه نصا نه قائم شوه او یا دلالتا نه قائم شوه. بل تعبیر د ماضی المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقیید هم دغه ځای پورې بل تعبیر المطلق یجری علی اطلاقه حتى يرد ما يخصصه مخصص نه راغلی یعنی قید راځي د الفاظ وضاحت کو. المطلق مطلق چاته وي مطلق خپل معنی د آزاد پرې خودلې شوی او خي مطلق کو پرې خودلو
اصطلاحي تعریف علماء وکړي اللفظ الدال على مدلول شائع فی جنسه هغه لفظ چې دلالت په یو داسې مدلول کوي چې ټول جنس ته شامل وي لکه رجل ټول جنس رجالو ته شامل دی چای تعبیر کړي هو اللفظ الدال على فرد او افراد غیر معینه وبدون اي قید لفظي بالکل قید پکې نه وي لکه رجل رجال حسامی حاشیه باندې المطلق او د تقیید کم بحث ته الته د مطلق تعریف کړي دی هو ما لم يكن موصوفا بصفه على حده دا لفظ ته ویل کیږي چې موصوف په صفت على حده باندې نوی صفت ورسنه ذکر شوی لکه رجل عالم کې صفت ذکر دی او رجل تو صفت نشته برحال د ټولو تعریفونو خلاصه دا ده چې مطلق هغه لفظ ته ویل کیږي چې د چا مدلول عام وي یو او په ذات باندې دلالت کوي په صفت باندې دلالت نه کوي او باغی کې لفظي قید نه موجود هغه لفظ ته ویل کیږي چې مدلول عام وي په یو ذات باندې دلالت کوي په صفت باندې ور سره دلالت نه کوي لفظي قید پکې نه موجود لکه رجل مثال شو دی په مقابله کې مقید چاته ویل کیږي هو ما لم يكن موصوفا هو ما يكون موصوفا بصفه لاحده هغه لفظ چې هغه موصوف فی په یو لاحده صفت باندې لکه رجل عالم باندې موصوف دی برحال د دې مختلف تعریفونه شوی حاصل دا دی هغه لفظ ته ویل کیږي چې د ذات سره سره دغه په یو صفت باندې هم دلالت وکي لفظي قید پکې موجود وي یا دلالتن قید موجود وي لکه رجل عالم تاسو پیږئ کنه به المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا نص غني معنی دي مخکم ذکر کړي وي قرآنی آیات حدیث تم ویلې کیږي متن تم ویلې کیږي طرز تعبیر تم ویلې کیږي شرط تم ویلې کیږي او صریح عبارت یعنی صراحت تم ویلې کیږي او دلته نوم دا مراد ده ما لم يقم دليل التقييد نصا معنا صراحت سره قید نه موجود او دلالت مخکې ذکر شوی پوره قسم د دلالت کړي وي خپل معنی د هدایت علامت تم وي دلته د نص مقابله ده یعنی غیر واضح غیر صریح قرائن او علامات ته دلالت ویل کیږي مفهوم د قاعده واضحه ده چې مطلق به په خپل اطلاق باندې جاری کیږي حق چره نصن یا دلالتن قید را لې دغه موافق به حکم جاری کیږي دې لپاره مثال لکه آسان مثال یو سړي بلته ویل مال اسواخلا دا مطلق د قید مې نشته څنګه چې واخستلو ټیک دی او ګورته ویل مال اسواخلا او تور اسوالا نو وس قبل والی کنه دي کې وکیل به د موکل مخالفت کوي اب موکل نه به ځکه مقید ذکر کړي او دا مطلق اخیسته په خبرو پیږي کنه څنګه تاوی ګرځاوي مخکې راځي به د مطلق د تقیید حالتونه ولې سب د قید چې ده کنه دا کله نسن لګي او کله حالن لګي څنګه چې قاعده کیو به چې نسن لګي د دې و صورتونه دي مطلق چې مقید کیږي دو صورتونه کې کله تسریح وشي په قید باندې او کله تسریح نه شي دلالتن قید وي چې تسریح په قید وشي د دې څو صورت دي و باقي کې اول صورت دا ده چې مطلق سره صفت ذکر شي مال اسواخ لدا سے اس چې هغه پاکستانی مال اسواخ لدا سے اس چې هغه مثلا عربي کپڑا را لوالا هغه کپڑا چې پلانکی خلق صفات وسر ذکر کوي کنه دا موږ په مرقات کې ویلي دي قید کې مقید کې مرکب په دوه قسمه لري مقید او غیر مقید د قصیلته لفظ مفرد په دوه قسمه مقید او نه کې یو دا چې صفت باندې مقید شي او دویم نمبر په حال سره مقید کیږي یو سره خزي د ان دخلت الدار راکبا فانت طالق دا وجوه فاسده کې وسامي کې راکبا ته اصول والو صفت له هلن کې نه هو کې دا حال له ان دخلت دار کچری کوړه داخله شولې د سي حال کې چې تصوروي تب طلاق نو حال چې د په منزله د صفت دیخه
او به صفت په منزله د شرط وي نو قید جوړیږي. څو شو؟ دوه. او دریم کله کله اضافت او نسبت په دام مرقات کې دي. مال اشتر لي مال واخل فرس عمر اس د عمر یادوما اس مقید شو صراحتا د عمر والا اس یادي. اضافت سره شو کنه نسبت سره څو شو؟ درې. صفت سره، حال سره، اضافت سره، مفعول سره. الک مال کپڑا والا د زید نه، د زید نه نو کپڑا مطلق و د زید نه را والا وس مقیده شو مفعول سره. څلور. پنځم نمبر کله باقاعده نه هی وکي یو سره بل ته وې ما دا کپڑا خرڅ کا پلانکی بازار کې خرڅ کا او په پلانکی کې مخرڅوا تا قبلنه قید لري کې دا مضاربت مسله ده کا الته کساز ذهن کې موږ د علامه کاسانی په حواله باندې ویلو کم قید چې مفید ورسته ان شاء الله وایو دا قید له اعتبار یو چې مفید نه اعتبار به ورلا نه. نو کده سره بوي چې الکه پیغور کې زما کپڑا خرڅ کا قصه خوانه کې نو چې پیغور یاد کو کنه دا قصه خوانه قید د هیڅ پیدا نه دی ارزه کې خرڅول شي. حق نه هی کی وس موږ د پنځم صورت دی نه والا چې به په خیبر بازار کې به نه خرڅه وس دې له اعتبار شته دی. څو شو؟ پنځه. شپږم عمرې سب شرط سرم شی مطلق مقید کیږي. ان دخلت الدار فانت طالق ته طلاقی دا مطلق دی خو قید پکې رااله چې کور ته داخله شولې الا. وم استثناء سرم د زید بما معنی زر بيدی د قدرت کې اقرار کې ویلیو زر مطلق زر وړو ته شاملې سل نه استثناء سره قید ولګیدلو بینه او سعودي. دویم نمبر قید دلالتن لګي به دغه کې مختلف صورتونه دي. باقي کې اول صورت دلالت حال له حال قید لګي لکه ز خار تراشه مودي فهم ته وي مالکور بګریونی سا سامان پکړو کې ګرځو مرا ګرځو مکل یو ځای کله بل ځای کور ال بګریونی سا دا دوه کله بس کور بګری نیولې راشه لکه کور مل نیولې ده نل ته ګور کور بګریونی سا مطلق ده خودل ته مقید ده حال تقاضا ده کی چې وسیر علونی سوي وسمي ضرورت ده ته دوه کله پس وی چې مال نیولې وس به کوسيږي. یزدی فرمان ته املال شل کله ګوبر اوړه دا مطلق دی هر وخت کې وبور اورلو ته شامل دی. حال تقاضا ده کی چې کله سړی وبغواړي نو حالن بته کی غواړي دا نه سبا یو برخستی چې او بدرواله کنه زبوته مو سپلام با یو سړی بلته وی لکه سامان یې خسته شوبه کی کباړ سامان دی یار غاړه راول چې دا پکې اجي کې مړی ته ویسو پندې ته ویسو دوله موټر راوستو خو مزیدار جی یا ولغه دغه موټر سایکل راوستو څه وي کریم والا خدای غر کنو گاڑی مطلق دی خو حال تم ګوره یا ټرک یادو ما سوزکې یادو پیږي کنه پی دغه شن خزي او د خاون خپل منځ کې رانجي خزه بار ته وزي خاون نه بریدي دی وخت او تخاون وای کچري او تلی تبه طلاقي دا مطلق دی هر وتل ته شامل دی خو حال تقاضا دا کوي چې وای دا خاص وتل مراد دی موږ ورته یمین فور وایو کزین کمی تاسو پیږي کنه وسامي کې دې نه تعبیر کوي الفاظي عامه ونکل کله الفاظي عامه ونکل کله معنی خاصه خستل کیږي لکه دا مثالونه. دویم اول صورت کوم مونږ ویل کړه مطلق چې مقید کیږي کله صراحتن وی دغه صورتونه او کله دلالتن وی به دلالتن کله د وجه د حال نه دلالت کوي یعنی حال دلالت کوي چې مطلق په ځای د مقید مراد شي یا مخکم چې حقيقي معنی تعذر صورتونه ذکر کړیو کنه په کې یو دا چې حال دلالت دا کوي چې حقيقي معنی نه مجازي والا مطلق نه مقید والا صحیح شو. او کله کله عرف او عادت دلالت په خبره کوي چې مطلق معنی حقيقي معنی معنا بلکې مقید معنی مجازي معنی باخلي ذکر د مطلق او مراد تر مقید د مجازي مرسل په علاقو کې دي. لکه دې لپاره مثال یو سړي لکور په دکان په کری ورکی د کپړو په مارکیټ کې نو مطلق د هر کار به کې کولای شي خودلته
عرف او عادت دلالت کوي چې د مارکیټ کې کو دکان بکري نه سينو کپړو کاروبار وکي د کپړو متضاد کاروبار به نه کې چې اوس په ګالتا بټي جوړه کې سپرغي مرغي بتلی او چې د بټولو مارکیټ ورخسته درسې به اندغه شاندغه مثال ویلې شو قدم بنک د عرف کې د خلک کمانه معنا اخلي دخول ته اخلي خجي به مسله ده د حنا بخبل منس کې بګي اختلاف دي چې کله لفظ کله چې پکې اذن او اطلاق وي سړی ته ودا سي توکا مثلا یو سړی بل وکیل جوړ کی زما دا کتاب خرڅ کا وکیل بالشراء بالبيع نو هر څومره پیسو باندې خرڅول شي کنه امام سوي پر څومره خرڅول شي غبن فایش سره هم خرڅول شي کوایل مرنګ خستل شي درسې او صاحبین ویني چې دا امور فوادت سره تعلق ساتي دومره ارزان به نه خرڅي چې عرف کې څوک کلم نه خرڅي دومره یعنی تاجران دومره ارزان نه خرڅي او دای باغی خرڅي به غبن فایش ته تم قدرت کې ویلی وکزین کې مخکې راځي اوس کم قید له اعتبار شته کم لا نشته نو وختي مو ته اشاره وکړه او دا مضاربت کې صاحب د هدايي ذکر کړیم دي اگر چې دغه شان صراحتن سره نه دي اوله مکسانی په حواله باندې مون قدرت کې ذکر کړی و چې قید په دوه قسمه دی یو هغه قید دی چې فایده ورکوي بل هغه قید دی چې فایده نه ورکوي که مجموعي تور حساب کو درې جوړیږي اول نمبر قید هغه چې دغه قید فایده وي نو بس دغه قید له بهر له اعتبار وی لکه اوسره بل ته زما دا کتاب خرڅ کا وګوره حالي پیسو باندې د قید له اعتبار شته یا ته بکرهن والا د قید له اعتبار شته ځکه فائدې شته یا کفیل دی ونی صد مشترینا سمانو پای واس کی نام قید له اعتبار شته او که قید داسې او چاغیت فائدہ نه وا الګ رزما دا کتاب خرڅ کا یو مش پیسو بنیټا او وکیلی بنقد پیسو خرڅ کینو دا خو ګټه ولا وکړه درسې دی وکي قید له اعتبار نشته او که قید من وجه مفید و من وجه نوی دا خبره صحیح ده کده مضارب کم کار کول شي کم نه درې صورتونه ال ذکر کړی مون پرونه درسو اعمل برأي کم قدرت کم ویلو نو هغه کې به حکم داده چې دې مسله کې به پټ کو کم قید مفید ام کې دی شو بل تر مفید نمی نو کچري صفای وته پکې تسریح وکړه چې دا سی وکي نه هی وکړه د نورونه دا سی وکي او دا سی باندې کې لکه وختي مثال مضاربت کې ویلو قصه خوانی کې به خرڅه کاروبار وکي او خبر بازار کې به نه کې دې صورت کې به قید له اعتبار شته او کچري همدغه شان قیدو دغه مثال ویلو کنه دغه شان قیدو چې من وجین فایده و من وجین فایده نه و او به قید ولګولو او نه بکرانه لور سره مې به اعتبار نه وي شو بده برحال مجموعي تور درې صورتونه شو ورسره مسله ده او ګل د کدو ګلم ده چې مطلق کله معتبر وي نو ملي څه بسل کې مطلق چې ده کله داسي چې ده کې جهالت په مطلق جهالت پیدا کوي نو دوه صورتونه جوړيږي کله جهالت غیر فاحشه او څه خبره نشته او که جهالت فاحشه نو به موږ عقد ته ګورو کوم عقد چې داسي او جهالت فاحشه غي ته نقصان ورکو مطلق کلام به کې لغوه کیږي مقید کو به کني لغوه وي او که چری داسي چې مطلق کم جهالت فاحشه پیدا کو عقد داسي عقد او چې غي ته جهالت فاحشه نقصان نه ورکو پس ټیک به وي درسې په مطلق بکله معتبر وی کلنا که مطلق ابهام جهالت پیدا کو او د جهالت غیر فاحشه او بس خبره نشته مطلق به معتبر وی دا وشولا او که چری جهالت فاحشه پیدا کو دو صورتونه کدا سی وقودو کې مطلق ذکر شوی او چل ته جهالت فاحشه نقصان نه ورکو مطلق معتبر او که ورکول به مطلق معتبر نه کوم وقود دي چل ته جهالت فاحشه هغه نقصان نه ورکي هغه ولې سي اقرار دې ما باندې د زید روپۍ دي بس بیانو کې کړ څومره دي ټیک ده د جهالت نقصان نه ورکي ایمان دې قسم دې او
همدغه شان کفاله ده زید باندې چې دا مر څومره روپۍ زی کفیل دا موږ هدايه کې ویلو خدري کې ویلو نو دلته داسې د درې وړه داسې عقود دي چې جهالت فاحشه کپه راشي سباق نه کوي کنو مطلق ذکر شي او جهالت فاحشه پیدا کوم خیر دی بعضی عقود هغه دي چې هلته جهالت فاحشه نقصان ور کوي لکه مہر دے نکاح کی همدغه شان بیع کې سمن دي دغه شان مبیع ده نو کچری دا مطلق ذکر شول چالکا سره خزي ته وای زتا سره نکاح کوم په روپو باندې په څومره روپو باندې مطلق ذکر کړي جهالت فاحشه دی او مہر داسي او شی د جهالت فاحشه نقصان ور کوي بس تسمیه ختمه محرم صلی لازم تا باندې زدا کتاب در خرڅوم په پیسو باندې څومره پیسې مطلق ذکر کړي جهالت فاحشه د نقصان ور کوي په باطله تا باندې کتابونه در خرڅوم بزر روپۍ باندې څومره کتابونه جهالت فاحشه ده مبیع کی نقصان ور کوي په یګي کنه به دا بل مسله اهم ده چې مطلق به مقید باندې حملی کی کنه توجه جی المطلق يجري على اطلاق به بيكنا يحمل على المقيد دا یو مشهور اختلاف دی مشهور همون کې دا د احناف کې چاله ک مطلق په مقید باندې نه حمليږي خدای دې سینه داخه منګه مخکې قدرت کې د دې باس ذکر کړو نو تاسو سلګ متوجي شئ زمونږ د احناف په نسبت باندې تقریبا 3 سورتونه داسې دي چې الته علی الکلیه هغه مطلق په مقید باندې نه حمليږي مطلق به بخبل اطلاق وي او مقید به بخبل تقید معنی وي باقي کې اول نمبر کله چې سبب مطلق هم ذکر شي او سبب مقید هم ذکر شي دواړه په یو بل مطلق به مقید نه حمليږي که تاسو ذهن کې دي مثال هم ویلو صدقه فطر کې چې کافر نه صدقه فطر شته کنه موږ حناف وایي د کافر غلام نم صدقه فطر ده او شوافی وایي د غلام نه صدقه فطر ده خو مسلمان نه اصل کې نس دو قسم راغله یو نس کې داري چې تاسو د غلام نه صدقه فطر ورکړي مطلق راغله یو کې ور سره قید مسلمین هم راغله دي نو چې کله موږ حناف وایي اطلاق او تقیید دا په سبب داخل شیدل ته سبب د صدقه فطر راس دی غلام پوهیږي کنه دې صورت کې بهر یو خپل مطلق په اطلاق او مقید په تقیید جاری کیږي لہذا موږ حناف وایو چې کافر غلام نه بم صدقه فطر ورکې د مقید سبب په وجه باندې او د مسلمان نه بم ورکې نو مطلق سبب په وجه باندې هغه سبب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض زکات الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد او انثى من المسلمين قید بغشتره او بعضی روایتونو کې ورسره دا قید نشته دي صحیح د علامه امام ترمذی رحمه الله فرمایي ورواه غیر واحد النافع ولم يذكر فيه من المسلمين قید پکې نشته دیم صورت چې کله شرط یو بر مطلق ذکر شي او یو بر مقید ذکر شي نو مطلق به بخبل اطلاق او مقید به بخبل تقید جاری کیږي بدیم پوه شو لکه نکاح مبارک ویلا نکاح الا ببینه زمونږ د حنا په نظمانی گواهان نکاح کې شرط دیکھا نو وګوره دلته شرط مطلق ذکر شوی نکاح نه د صحیح مگر ببینه او باندې دا شته چې عادل دی وی دا حدیث ته بل طرف ته حدیث کې ویلا نکاح الا بولی وشاهدی عدل شرط شاهد دې سره عدل قیدم لګولې نو چې کله په شرط کې اطلاق او تقید راشي دي صورت کې هم اطلاق مطلق په خپل اطلاق باندې او مقید په خپل تقید باندې جاری کیږي څو صورت شو دوا او دریم کله چې د کلام منفي دلان د مطلق او مقید والا راشي مطلق کلام منفي دلان دی راشي مقید د کلام منفي دلان دی راشي مطلق به خپل اطلاق تقید مقید به خپل تقید جاری کیږي لکه زه د یم لا تعتق رقبه دا مطلق دی غلام ما زاده وا دیم کې دویم لا تعتق رقبه کافره دلته مو ته مقید ذکر کوم دواړه د کلامي منفي دلان دی رال کنه دا صحیح پی دلته نه مطلق غلام آزاد ولې شي او نه کافر آزاد ولې شي
بهرحال درې صورتونه شو چې هغه کې زمونږ د احنافو کومه مشهوره مسله دغه جاری کیږي چې مطلق په خپل اطلاق باندې مقید په خپل تقید باندې کم چې کله په سبب دواړه داخل شي کم دویم کله چې به شرط داخل شي او دریم کله چې کلام منفی کې راشي خجی او کچری کلام مثبت یو بک استعمال شي یعنی په حکم باندې سی وایي په حکم باندې اطلاق او تقید داخل شي او پر حکم مطلق وي او پر حکم مقید وي نو دې تداسلک متوجه شي دې کې مجموعي تور څلور صورتونه دي د من قدرت کې ویلو هي کې اول صورت دا ده چې کله واقعا حادثه یو او حکم یو دې صورت کې زمنګ احناف راهیم د شوافی او بشانده چې مطلق به مقید باندې حملېږي لکه کفاره صوم بارک الله پاک فرمایي چې کله څوک کفاره مالی نشي ادا کولای فصيام وثلاثه ایام یو قرات کې داسې ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشهور قرات دغه کې وي متتابعات هم دو قراتونه په حکم دو آیاتونه کې دی یو کې مطلق راغلی بلکې مقید ده او حادثه هم یو د کفاره یمین دی وجنه مطلق په مقید حمل شي پر لپسې بروجي نسی دیم صورت دا د شوافی او مسلک نه دی پر لپسې دروجي نسی ما چې ول شوافی او بشان غدا چې مطلق دی په مقید حمل شي عمومي غودا وایي دیم صورت چې حادثه دوی او احکامم دوی ندل تزمن احناف بنز معنی بل سکه شوافی او بنز معنی مطلق په مقید باندې نه حملېږي لکه یو حادثه د کفاره قتل د الله پاک مقید ذکر کړي فتحرير رقبه مؤمنه ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه مقید ده کنه دا یو حادثه ده بل حادثه د زهار ده التبیل حکم ده زهار کی وای فصيام ثلاثه من قبل يتماس شپته مسکینانو ته روټي ورکول شي من قبل يتماس قید بګ نشته ده فتحرير رقبه من قبل يتماس فإطعام شهرين متتابعين من قبل يتماس فإطعام 60 مسكينه من قبل يتماس قید پکې یو حکم طعام شپته مسکینانو ته ورکول دي یو غلام آزاد ول بیل شو کنه یو حادثه د قتل ده بل د زهار ده حادثه بیل شو کنه دلته مطلق منغم هم شوافی هم په مقید نه حملو څو شو دوا دریم حادثه یووي احکام ډیر وی لکه هم د غزهار په مسله کې غلام آزاد کا من قبل يتماس شپته روجي ونسا من قبل يتماس سره دواړه مقید دي او دریم شپته مسکینان ته روټي ورکا قید پکې نشته دلته شوافی وای مطلق دی په مقید حمل شي منګ نه حملو څلورم احکام دوی حادثه احکام یو حکم یو وی حادثه دوی یا ډیری لکه غلام آزاد ول قتل کفاره کم دی زهار کم دی یمین کم دی نو قتل غی کی مقید دی مؤمنه زهار او یمین کی مطلق دی موږ مطلق په مقید معنی نه حملو قبل تعبیر کې مقیس څنګه کې یا څنګه باغ ور قیاس کې دی چې باقاعده نص راغلی دی او د قیاس په شرایطو کې دار چې مقیس کې با نص نه راغلی په خبرو بیګی کنه او قبل تعبیرو کې الکه دا قید لګول زیادت کول دا خو نسخي او نسخه په قیاساتو معنی نه کیږي تاسو پیږي کنه بهرحال احناف بنظمانی یو صورت کې مطلق په مقید حملېږي بس نو څوک چې داسې جمله استعمالي چې احناف بالکل مطلق په مقید نه حملې دا صحیح نه ده نو مجموعي تور معنی څو صورتونه شو څلور څنګه سبب کې مطلق مقید راشي شرط کې راشي حکم کې راشي منفي کې حکم کې راشي او مثبت وي به دي څلورم کې څلور صورتونه دی وي کې یو کې احناف وي مطلق په مقید حملېږي البته یو مسله ډېر اهمه ده یو بل صورت شته چلته موږ حنام فوی مطلق په مقید حملېږي د فقهاو په عباراتو کې یاد ساتي یو فقيه او عبارت مطلق ذکر کړي بل مقید ذکر کړي مطلق په مقید حمل وي علامه شامی فرمای مطلب یو قائم کړي اذا صرح بعض الائمه بقيد لم يصرح غيره بخلافه نو وجب اتباعه اول باب اول جل کې دا سم مطالعه کړي تفریحات خطیر شو دغه نه یو لنډه تفریح یو سره چاته وی له کماله شوده راوړه مطلق دی نورف کې چې کم شوده خرڅیږي به مرادي دا شنه چې د خري مري شودي ولا راخستي یا ول د خپل خزي غره راخستي لکه ویسکا او بل مثال مخکې تیرم شماله
کور په کرایه ونیسه او بار نه راغلی دی ښار ته نو بس حالم قید دی وس یادوي مخکې مثال ویلو هري هلکه ماله کوټ واخله جمعې کې ورته وایي دوله اوړي کې اخیستی دلته تقید بدایت الحال لیکه بس بيكونوا